په غټو سپینو سترګو مونږ وژني چې په غټو سپینو سترګو بس دښمن ته مونږ خیرې کوو لګیا یو خپل دردونه پټوو په ډکو سترګو خپل غمونه پټوو په ډکو سترګو پر حالونو نه جامې کوو لګیا یو اندېښنو کې اچولي څه بې ځایه اندېښنې کوو لګیا یو امام ملګرو څومره هم چې ځوانان ناست دي مختصر خبره خو دا دی چې تعلیم یافته خلک ډېر سنجیده خلک وي هغه خلک چې هغه یونیورسټي وګوري هغه ډېر تعلیم یافته او ډېر سنجیده خلک وي هغه خلک چې د قلم او د بستې سره ملګرتیا ولري هغه ډېر تعلیم یافته ډېر سنجیده خلک وي هغه خلک چې د غرونو نه راوځي ښار ته راشي هغه ډېر سنجیده خلک وي هغه خلک چې د پلار د وینو او د هډوکو نه راوتلي پیسې باندې تعلیم وکړي هغه ډېر سنجیده خلک وي هغه خلک چې د مموزو نه راوځي هغه خلک چې د کرمي نه راوځي هغه خلک چې د مومند او د بجوړ نه راوځي هغه یونیورسټي جوین کوي هغه ډېر سنجیده خلک جوړیږي بدقسمتي به مو دا وایو چې مونږ فکر نه لرو د خپلو مسایلو ته ملګری یو منټ دا توجه کولی بدقسمتي مو دا لرو بجوړیا بدقسمتي مو دا لرو ارګزیا بدقسمتي مو دا لرو وزیرستانیا بدقسمتي مو دا لرو مومندیا چې د ګلو واخ نور خاتم دی دا چې ویلي چې یو قوم به تعلیم یافته خلک ولري هغه به بیا هم ګیلې کوي دا چې کوم خلک مونې پاسه ناستي دا پالیسي چې جوړوي دا هم تعلیم یافته خلک دي دا هم د دغې پاکستان خاورې پیدا کړي دي ته ولې د دې ځای ته نه رسې چې ته پاتې ته ورسې او ته د خپلې علاقې په خپله نمایندګي وکړې تا د خپل تعلیم ته سوچ نشته ته د خپلو صحتمند ته د خپلو ادارو ته د خپلو غرونو ته د خپلو صحراګانو ته ورګزیه ته نن هم سنجیده نه یې نن که زه دغه سټیج نه ودرېږم دا فکر لرم چې دا خلکو ما ته زنده‌باد وایي که نه ته کوم یو داسې تعلیم یافته دی چې هغه د کردار حوالې سره رامخکې شي مونږ وګوره مونږ ډپارټمنټ وګوره د غلو کې کمای نشته محکمې وګوره د دکانو کې کمای نشته هر یو سرکاري دفتر د دغو شیانو نه ډک دی ځوانه ته سره چې هم د هغه رنګ کې رنګ کېږي نو موږ تاسو ته یو یونیورسټي والا خلکو ته یو تاسو سره مو امیدونه دي دا کوم رقم خبره به وي چې ته تعلیم ولرې او زه تونه پیدا ونه لرم دا کوم ځوان به ته جوړېږي چې پلار به تا ته ګټي او تا به تعلیم یافته جوړوي تا به خوی نه بدلېږي ته ځوانه معیاري سړی والي نه جوړوي ته ویلې دغو شیانو ته ټیم ورکړی دی چې هغه ایتو والد ته ایتو خاندان ته ایتو علاقې ته ایتو قوم ته هېڅ ورکولی نه شي معیاري مزل پکار دی ځوانه معیاري خبره پکاره دی معیاري تربیات پکار دی هغه معیار چې هغه ما علاقې ته خیر راوړي هغه معیار چې هغه د ما مقدنیاتو ته خیر راوړي هغه معیار چې د ما خویندو میندو ته عزت راوړي رګزیات نن هم دغو خبرو ته ناست دی ایتو کورونه رنګ ایتو محلې رنګ ایتو وجرې او تو جوماتونه رنګ نن هم ته ګیلې کوې د چا حال د تو برابر دی وزیرستانیا په جوړاړ د وګوره مومند وګوره دومره تعلیم یافته خلک لرم دومره نه چوک خوب نه لري چوک چې وغړي مو جیل ته شوي چوک چې وغړي مو نه پیار کوي چوک چې وغړي مو وطن ړنګوي چوک چې وغړي مو ته بارود راوړي چوک چې وغړي مو ته هر یو هغه شی چې هغه کبایي ړنګوي چوک چې وغړي مو ته مرجر وولي نو ته ماته دا وایي تا تعلیم څه پیدا مختصر خبره صحیح ده امام ملګرو ځوانان مو اخیری خبره که معیاري نه شو د تاسو پیدا کول
تاسو لویول تاسو پرورش کول تاسو کالج ته بتلل تاسو یونیورسټي ته وروستل تا ته یو عهدې درکول دا به د تو پلار هم سوچ کېدلی شي د تو ورور به هم سوچ کېدلی شي خو څه علاقې کې کونډه بوره ناسته دی هغه دې ته ناسته دی چې یونیورسټي تعلیم یافته برسي علاقې ته به خیر راوړي د یونیورسټي تعلیم یافته به راوځي ما ته به خیر راوړي او که ته هم د سرخیو د پوډرو والا شې او که ته هم د سرخیو پوډرو والا شوې د دې علاقې کونډې بورې ته بیا د لیارې بله هېڅ نشته دی ځوانای ته وطن ته انقلاب د سرخیو پوډرو سره نه رسي د معیار سره رسي ته یونیورسټي کې نن معیار نه رسي سرخي پوډرو ته تاسو توجه ورکوو هغه پلار دوباره ته هغه تو ته ګټي هغه تو نه معیاري ځوای جوړوي ته د مخیاندو میاندو نه زیات د سرخي پوډرو شوقي جوړېږي ما ځوانانو که واس راغلو او واخ راغللو د خپلې علاقې مستقبل د تاسو دی او که واخ وي او د تاسو معیار نه وي نو بخښنې سره یایو که څوک مو مغرب ته شړي او که څوک مو مشرق ته شړي که څوک مو په غره قبضه کوي او که څوک مو کور ړنګوي که څوک جومات ړنګوي او که څوک یې منبرګاه ړنګوي دا به د هغوی اختیاري د تو به نه وي نو زه ټولو ته یم تعلیم یافته خلک چې کوم قوم ولري هغه قوم بیا وروسته نه پاتې کېږي خو که معیار ولري او که تعلیم یافته خلک وي معیار نه وي نو دا شه تعلیم یافته که موږ باندې زرګونو باندې ولرو هم نتیجه به نه وي بریالي اوسو